محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة كاملة مقبولة أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نسير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد، جناب دے فرمائی چو اسباب العلم او اسباب د علم چې دی للخلق د مخلوق د پاره علم د باری تعالی اسباب نغواړي. د مخلوق والا علم که ملک دی او که نبی دی او که عوام دی، د دې والا علم د پاره څو اسباب راغلي دي؟ ثلاثه درې اسباب د علم د پاره د مخلوق دا راغلي دي درې. نو دې کې اوس علم راغلی، علم پیژنئ څه ته وایي. د علم په تعریف کې څوارلس اقوال دي، بعضی بتی مونږ وایو حتی تر دې پورې چې منطقیان ماماګان عاجز شو نوې فرمایل چې انه من اجل البدیهیات، دا علم چې دی په بدیهیاتو کې د ټولو نه ډیر اجلا دی، په خپله نه معلومیږي. لکه انور سترګه خپل معلومول ګران دی، ولی سلم الاسوی و تنقیح حقیقته عصیر جدا رواه سلم خان. دا ولی ځکه ار یو شی دا په علم سره معلومیږي، نو علم به په څه سره معلوموي. و تنقیح حقیقته عصیر جدا. بعض بزرگان دا وایي چې دا علم بدیهی دی، او بعض بزرگان وایي چې دا علم نظری دی. دا خبره خو تاسو مرقات کې ویلې ده د منطقو په کتاب کې، خو دې د تبا حواله ویمه چې څوک وایي چې دا بدیهی دی، نو دا هغه نوم دی ابن العربي، هغه په عارضة الاحوزي کې ویلي په لسم جلد 114 باندې. او بل امام رازی دی، هغه په دویم جل او په 203 صفحه د تفسیری کبیر باندې ویلي دی، فتوح الغیب د دغه تفسیر نامه ده. او بعض علما وایي چې نظری دی، نو دا نظری کې به امام غزالی رحمت الله علیه وایي نظری دی خو متعسر التحدید دی. رنبه جل 64 صفحه الاتحاف د تقریر د پاره خسته کتاب دی کاغستوم اتحاف السادة المتقین ټولم ده په اتحاف یادیږي. په احیاء العلوم د امام غزالی باندې شرح ده، نو تقریرونو په کې ډېرې خوږې خبرې نوشته دي. اتحاف په دې نامه باندې یادیږي. نو په هغې کې دا راغلي دي په 64 صفحه باندې چې امام غزالی رحمت الله علیه وایي چې علم نظری دی او بیا په نظری کې متعسر التحدید دی، تعریف ډیر مشکل دی. او متکلمین حضرات وایي چې دا نظری دی ممکن التحدید دی، تحدید او تعریف ممکن دی. بدر الدین عینی په شرح د بخاری په دویم جل او په دویمه صفحه باندې وایي. بدر الدین عینی دویم جل په بخاری په کتاب العلم باندې شروع دی، کتاب الایمان ختم کتاب العلم شروع شي، نو پړومبۍ دغه کې جل کې په دویمه صفحه باندې دا خبره ذکر کړې چې دا د متکلمین ورې ده. وکړې ده متکلمین چاته وایي؟ د رسول الله سلام نه مخکې چې کوم امتیان تیر شوي دي هغې ته څه وایي؟ متکلمین. چې وم لیکم بیا ما ته ووایاست د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې مخکې امتیان تیر شوي ته څه وایي؟ مساخانو سره متکلمین ورته وایي. فکر دې راغلی نه پېژنئ متکلمین؟ دا تاسو چې د چا سبق وایي کوم کتاب ته ناست دی، خو دا متکلمین دي که نه، دا عقاید ملیان دې ته علم الکلام وایي.
او چې په دې کې څوک ماهر هغه ته متکلم وای او په منطق کې چې څوک ماهر هغه ته منطقي وای او په نحو او صرف کې استاد غونډه کې څوک ماهر هغه ته نحوي او صرفي وای دا څه کې ده کنه راځه نو سمره ته ویلي مولا صاحب علم بدیهی ده که نظری ده نو بدیهی ده ای شیخ ابن العربی امام رازی وای او څوک وای چې نظری ده به پدې کې دورېګانی دي متعثر التهدید ده امام غزالی وای ممکن التهدید ده عام متکلمین فرمایي ٹھیک ده کنه اوس چې تعریف چا دا کړي ده وای حصول صورت الشیء بالعقل حصول صورت الشیء فی العقل یا فی الذهن صاف هوا فی الذهن دویم تعریف یې ولدا کړی دی په مرزاهد کې الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل طالبانو ته مونږ وایي دې کې خو فرق نشته کشته حصول صورة شيء في العقل یا فی الذهن الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل عند الذهن دې دوه کې څه فرق شته کې درې جری پیتري فرق پکې دی ملي شیب د عالمانو په ارث کې کاری دیو یو ډله وایي چې حصول د اشیاء په ذهن کې به انفسها ده او بل ډله وایي چې حصول د اشیاء په ذهن کې به اشباهها ده به انفسها خوشي ذهن ته نه راځي دا غي شبه راځي ولی کومنګ د ور تصور وکړو د ور بعد من ذهن تراشن لازم بشي حرق وبسوزو او کده دریاب تصور وکړو لازم بشي غرق او کده غر تصور وکړو لازم بشي خرق مازغب مشليږي په دې کې چرته غر راځي ناغي وای چې حصول د اشیاء په ذهن کې به اشباهها او به امثالها ده او دا ځینی وای چې نه حصول د اشیاء په ذهن کې به انفسها ده نو چې څوک وای به انفسها ده غیدات تعریف کوي حصول صورت الشیء فی العقل او چې څوک وای چې به اشباهها دي ناغي څه تعریف کوي حصول الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل او په مرزاهد کتا سویلی یا وای نو په هغه کې دغه تعریف ولا ذکر کړی دی بعضی بزرگان ولا بل تعریف کوي الحالة الادراکیه دی حالت ادراکیه عند المدرک دقه علم ویلې استا په یو مسلې باندې علم شته دا کوم حالت کې د تراله د حالت ادراکیه ویلې د مدرک د پاره دقه چې کوم دی علم دی لکه زه تاسو ته وایم چې مرفوعات شودي استاسو فورا وسپوري خو ذهن کې دا خبره مستحضره نه و چې ما ته پوښتنه کو ذهن تراله چې دا تدي مدقه کوم حالت کې تاسو دی حالت ادراکی تا علم ویلې الحالة الادراکیه عند المدرک سلم خان کې وایي چې د علم تعریف دی الحاضر عند المدرک الحاضر عند المدرک او تاسو په دې شرقایت کې څه تعریف کړی دی وایي صفتون دا یو صفت دی څه وایي صفتون دا یو صفت دی توجب تمیزا واجبی تمیز لرا لا يحتمل النقیض احتمال د نقیض نه لري شرقایت کې دا تعریف دا مشکل دی چې دا بسنګ په دې کې شارحین به ډېر ګلځي کوي طوفانو شارح النکت والفوائد شرقایت باندې شرح د نهنیم سو صفحه ده النکت والفوائد په عربی شریف نه بیرو باس څه نشته چې ګنرالي شریف پیژنې نیت شریف ده ټیکا دراله نیت حاکم کی شریف ته چې کتاب تر وباسي او کنو غلط کونه فګوري به خبيث او نو صفتون دا یو صفت ته چې واجبئی تمیز اسانه ترجمه ته کوم بازاري حل شي واجبئی تمیز بین المعلوم و غیر المعلوم الک مرفوعات سودی اته الک طبقات د فقهاو سودی
نو کې تاسو ته دی بعضو نه غیر نور ته پته نشته په یو مرفوعات مې علم شته په طبقات الفقهاء باندې مې علم نشته مثال په تور باندې دا یو کې عالمان شوي په دې بلکې جاهلان شوي صفت دا صفت ته واجبي تمیز لرا لا يحتمل النقيض احتمال د نقیض بن لري د دې څه معنا ده په دې کې دی شارح د علم نو وهم مستلي وهم کې احتمال د نقیض لا براغلی لا بنی راغلی نو کار خبره چې لا براغلی وهم خو احتمال د نقیض لري کنه اتی واته شک کی واته ځکه شک کې احتمال د نقیض شتا ځوان اغم کی واته ځکه ځوان کې هم احتمال د نقیض شتا ګمان کوم چې راغلی به دا اوس غټ احتمال لري چې نه به راغلی یاره که تاسو وګورئ که پلان کې شیخ صاحب راغلی دی ګمان کوم چې راغلی به بس دا یقیني خبره نشوه داسې ونه ویل چې راغلی دی فکر دې راغلی داسې سړي ته موږ څه وایي ملا صاحب وایه هلکه څه شپ کې خو داسې وایه داسې وایه څه وایي څه شپ کې داسې وایه چې شفتالو صفا خبره وکړه چې یا راغلی یا دی یا نه دی نو ګوره فلا يحتمل النقیص سره وهم ویستو وهم علم نه دی شک ویستو شک علم نه دی ځوان ویستو ځوان علم ځوان خو اکذب الحدیث فکر دې راغلی داسې ووایه بهر حال چا وله دغه تعریف دغه کړی دا کړی دی او دارنګې دغه الجامع للطلب بالعلم الشریف کې ابن رجب الحنبلی هغه ورله ښکلې معنا کړې ده وایي دا نور علوم ته علوم نه ویما د علم تعریف دا دی چې العلم المنزل من السماء الى الارض علم هغه دی چې د اسمان نه ځمکې ته راغلی الموحى من الله الى النبي هغې وحی نبي ته شوي وي دا نور ته څوک علم نه دی دا نور پکې علم نه دی نو د منطقو د نحو د صرفو د سولسو د ټولو علوم چې دي وي قرآن سنت فقه دا درې پکې نه علم کوم دی العلم المنزل دا نور علوم د دې علم خادمان قدر ته دي ولیکن علوم نه دي او بعض علماء کرام معنا کوي تاسو وګوره تاسو په دې کتاب کې څه معنا کړی دا وایي صفت دا یو صفت دی یتجلی بها چې ښکاره کېږي په دې سره مذکورو لمن د پاره د هغه چا قامت چې قایم شي یا دا صفت به په هغه پورې چې چا پورې د علم صفت قایم شو نو هغه ته به مذکور تجلا وکړي انکشاف به ورته وکړي تجلا څه به ورته وکړي حاجي صاحبه تجلا به ورته وکړي په دې تجلا باندې به بیا لږ شانته بحث دا کوو امام مالک رحمت الله علیه به فرمایلو وی لیس العلم بکثرت المسائل ولا بکثرت الروایات علم دام نه دی چې تا ته مسلې ډېرې یادې دي هلکه په فقه کې د 1,00,000 جزئیات یاد دي او کثرت د روایات د ته ډېر یاد دي انما العلم نور علم نور دی یقذفه الله عز وجل فی قلب العبد المؤمن مؤمن پړه کې چې خدای کوم علم واچي لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه سموده چې څوک هر مانځه پسې د دې آیاتونو ورد سلسل کرته کوي پروردګار عالم به ورته کوم علم ورکړي وهبي علم لدني به ورته میلاو شي لدنی او علم الوحی دی آیاتونو کې دی کمال دا سیم وایخه د دې آیاتونو 5 کرتم په مانځنه بعد ذکر راغلی دی یو لس کرتم راغلی دی او 100 کرته وږي څوک وایي باندې نر ملابتي جوش عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلو ليس العلم عن كثرة الحديث دا علم نه دی چې تا ته ډېر احادیث او تقریرونه او بیانونه او فتوی او دا مسلې درته معلومې وي انما العلم عن كثرة الخشية دا الله یې رجل کې څوک
انما يخشى الله من عباده العلماء واذا آیات من دلیل چې خشیت پکې نه هغه اړول مولادین دا نبی بابا موي چې دلته خشیت را لین خشیت چې په چا کوم عالم کې نه نو دا عند العوام عالم دی خو عند الله دا عالم نه دا لسانی مولا دی خو قلبی مولا نه دی الله دې بچ ساتي دا تعریف تفسیر ابن کثیر دویم جلد او 553 کې نه دغه شی دا راغلی مرقات کې مولا علی قارم وی العلم نور فی قلب المؤمن دا په قلب د مؤمن کې یو دغه یو تعریف علماء دا کړی دی چې صفه مودعه فی القلب دا په دې ځل کې یو او دې یو صفت کې دی بها تدرک الاشیاء به پاغي باندې دا اشیاء ټول څه کېږي مولا صاحب ځینې عالمان ویلي چې دا علم چې د صفت د عقل دی او ځینې بزرګان ویلي دي چې علم دا فعل د عقل دی صفت د عقل یو قول شو او فعل د عقل دا پکې نه بل یو قول د شو داراله نو اغیو چې د سیب علیه رحمت تعریف کوي وی قوت مودعه دا علم یو قوت چې خودل شوی دی فی القلب فضلکی من شانها الانجلا دا علم پشان کی انجلا پراتا دا علم پشان کی انجلا دا علم سبا خامخا انجلا را دی وما دراک ما انجلا انجلا ستوی لیکی انکشاف بد درازی او دا انجلا او انکشاف چې دی او دا تجلا په دې کې چې راغلی دا په دوه قسمه باندې دا یو چې دی نو هغه کشف د تکوین دی او یو چې دی مولا صاحبہ نو هغه کشف د چا دی د تشریع دی کشف د تکوین او کشف د چا د تشریع زمونږ دی بزرګانو ته دوانه قسمه کشفونه الله ورکړي کله که د مجدد الکسانی چې په خبرو د طلاق متوجه داګي د بل یقیني مولا راغلی کشف د چا د تکوین پیغمبر کم دې تخطلی کشف د تکوین ډیر زیات بره دغه شی دا خطلی دون مقام ته دې رسیدلی او چې د دې اولیاء د مکانات د اکراس کړ د اولیاء مکانات ارواح زینو ته ولی رسیدي شي دا مستقلا رسیدي شي د انبیاء او هغه ته عارضه اوریدي شي به تبذر واپس کیږي هلته به نه کیږي غزان نبی مراتب د عام خلقو د طاقتنا بعد سدي راوي سدي دې ته عروج وي او دا واپس دي په دې اولیاء کې دوه قسمه اولیاء دي یو دا دي چې عروجم کوي نزولم کوي دا ډېر کمال مجدد الکسان قدران او شیب علیه رحمتا یو دا دي چې عروج وکي بس د مخلوق سره د هغې ارتباط کټ واپس نزول د هغې ونشي دا ځان د مسائل دا تاسو دغه راواړوئ مکتوبات د مجدد الکسانی دا خبرې مطلع غوښتل مطلب کې سره دا نه یادوم چې دا کشف چې دی یو کشف د تکوین دی الله تعالی ته کشف د تکوین دی کله دا چې ولی الله بزرگان تیر شوی دي په معتبر کتابونو کې د ثانوي څخه په قلم باندې راغلي دا چې اولیاء چې د اغیو اغه پیزار چې د اغیو شاګرد په ور کړی د بر او تر څخه شي چې بل پیزار کې ور کړی د لاندې تحت صراط وي تر دې تکشف د تکوین وي فكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين اصل آیات دق آیات دغه اصل دی او چې دې آیات څوک ورت کوي نو الله پاک په تړي څور کوي ها خدا کشف مشف دا مغواړي دا ته دونه خبره نشي کشف د نبی او کشف د ولی کې د قاسم نانو توینه فرق کیږي او څونه خسته او کشف نبی تم کیږي او کشف ولی تم کیږي نو قاسم نانو توی ابن عاشا دې ته پوس وکړو دی روانو جیل ته او په جیل کې یو دوست داغه ته پوس کتل نو دې کې دا چې روان شو نانو توی رحمت الله علینا د شاجی صاحب ته پوس وکړل صاحب مبارک دا کشف نبی تم کیږي او کشف ولی تم کیږي تاسو په درس کې فرمایل نو کشف د نبی او کشف د ولی کې څه فرق دی
هغه ورته ویل د دې ځای نه یالکه د دې ځای نه دا جیل څومره دی ویل 300 قدم ویل پیکس 300 قدم نه په یو د پاسه نه به یو د لاندې ویل نجی دا تخمینا خبره ده پنځم ته د باره کې دی شي په 300 باندې او 15 لخت کا کمیډیم شي کې دی شي چې 310 وي کې دی شي 290 وي اندازتن دا 300 قدم ده متنوع روانو دی جیل د غله واره دی جیل دی ګیټ ته ونږدې شو زری دا ونیو مس شاجي ونیو نانو پیسه مس دغه د جیل ګیټ کاری ویل دا د جیل دی ګیټ ته څونه مزل دی ویل یره جی 3 قدمه ویل څلور یا 2 ویل نه بس صرف 3 قدمه خالص 3 قدمه دی نه پکې زیات پي او نه به پکې کم دقه فرق دی کشف د ولی آغو چا غدینه تا ویل چې 300 قدمه کېدې شي 300 نه لشل د بروي کېدې شي 300 نه لشل کم وي ولی د لری نه ګوري او د نبی د کشف مثال د قرنګ دی دای نبی ته چې کشف وشي 100 خبره اقرنګي او ولی ته چې کشف وشي هغه کې زیادت او کموت دا پکې نه راځي زیادت او کموت پکې نه دا راځي چې پیش ولې بهر حال دا نو دې ته دغه کېږي دا ویل کېږي چې من شانها الانجلا دغه دلاله انجلا راځي نو انجلا به کله د معاش راځي کله به انجلا د معاد راځي کله به کشف تکوینی راځي او کله به چې کوم دی کشف صاحب علیه رحمت دا تشریعی راځي بعض علماو علم په دوه قسمه باندې ګرځولې یو کسبی دی او بل وهبی دی کسبی خو دې ته وایي چې دا موتی په کسب سره حاصلو او دا وهبي په 3 قسمه کله وحیي وي کله الهامي وي او کله چې د فراست وي نو پیغمبرانو ته 3 معنی راتلی شي وحیي علم الهامي علم او فراست والا علم او منګه د پیغمبرانو نه بعد دي نور اولیاء او صالحات قیاوته دیوته الهامي او فراست راتلی شي لیکن وحیي علم وتا نشی راتللی به بعض عالمان وی علم په 2 قسمه باندې یو علم د معاملات دی وګوره د مفتیان او قاضیان پکې څونه ماهری یو علم د مکاشفه دی د اولیاء الله پکې څونه ماهری دی مجدد الفسانی ته علم المکاشفه دومره ډیر ده چې دا زمون غټو مفتیانو ته نه ده حاصله او زمون غټو مفتیان د هغه زمانه ته دون علم معامله حاصله ده چې حضرت مجدد چې ته دون علم المعامله حاصله ځان خلق العلوم دي فکر جلاله نو خلاصه د خبردار وو ته چې د علم د پارسو اسباب دي 3 اسباب سره علم حاصله واسباب العلم واسباب د علم مستدی علم کې د تشریکی وهو دا علم چې د صفت دا یو صفت دی الله دی مونږ لرا کی یتجلا بها تجلا کیف دی باندې تجلا انکشاف کوي کله انکشاف تکوینی وي او کله انکشاف تشریعی وي د شریعت علوم الله پاک په چا باندې راکاره کی یتجلا بها تجلا او انکشاف تام کوي بها پدې صفت باندې تجلا او انکشاف کام کی پدې صفت سره المذکور د مذکور شي المذکور الکذین شیخ نه ذکر او بهم په علم کې راغلی وي وای د مذکور نه څه مذکور نه دی مراده چې ما دا د ذکر کو تاواوري د مذکور نه مراد دا دی چې شان د مذکور وي یعنی د قبیلی د مذکورات نوی که دا چا ذکر کړی دی او که چا ذکر کړی نه دی لکه تاسو پاتې گئی په 400 اولګيږي سبزی منډي د فروټو والا ته وګورئ امونه پراته دي چا دا خپل دي نه دي خو معقول دي دا خپل دي نه دي خو معقول دي دا د عقل د پارتري ملاته نو مذکور دا معنا دا مذکور چې د ذکر کولو د پاره ای کبه ذکر شوی کنه ذکر شوی من شانها اچھا دا صفت دے چې تجلا کوي بها په دې باندې مذکور چې شان دای چې ذکر کی او تجلا پېښه کیږي مولوی شپ چې ته علم حاصل کی یو 3 خرواره دې مرګي ته تجلا وشي دې مرګي ته نا لمن اغه چاته کیږي قامت هي چې قائم شي دا صفت
به پاغ پوری چې چا پوری قائم دې تجلا هغه ته کېږي بل چاته نه کېږي ها یتدعون واضح وضوح کوي او ظاهر کېږي ما هغه یذکرو چې کوم قابل د ذکر کولی وي ويمكن ممكن دي ان يعبر عنه چې تعبیر ورکړي شي د دینه موجودا کان او معدوما تجلا کی په دې باندې د مذکور کدا مذکور موجود یو کوم معدومی نو شامل بشي ادراک ته حواس ته شامل بشي ادراک ته عقل ته د تصوراتنا د تصدیقیاتنا یقینیوتا او غیر یقینیوتا ټول ته علم شامل شو پسترګو دی شی ورې د صاحب علم را له دا پکې ده په عقل باندې سم معلومات وکړه کدا پلان کې شي امریکا چې دی نو دا شتا امریکا چې دا نو دا شتا فکر دی لاله په امریکا کې به شپاده امریکا کې شپاده بس دې ټول ته شامل دي تصورات او تصدیقات کې غیر په خلاف د قول د عالمانو چې یو دا تعریف کړی چې صفتون دا یو صفت ته توجب دا واجبای تمیزن تمیز په مابین د معلوم او د غیر معلوم کې تا طبقه چې دا معلوم دی او دا غیر معلوم دی تا چې کوم چې علم حاصل کړی تا ته معلوم دی او چې تا د کوم چې علم نه حاصل کړی تا ته معلوم نه دی احتمال نه لري د نقیض علم کې به احتمال د نقیض نه بس صفا خبره به دی صفا خبره به چې نه دی نو په دې باندې علم یا ورې په نه دی علم احتمال د نقیض باندې چې احتمال د نقیض لري خو وهم دی احتمال د نقیض لري خو شک دی احتمال د نقیض لري لغتل ملا صاحب وایا ځوان دی فانه بشک دا علم چې دی وین کان شا فانه بشک دا تعریف دا بخلاف ذکر وی چې دا تعریف می نه دی خواخ دا ولنه تعریف می خواخ دی او دا تعریف می نه دی خواخ بیر ته به د سمم کی ښا فانه بشک دا تعریف چې دی وین کان شاملا اگر چې دا شامل دی ادراک د حواس ته نو ډیر خوش تعریف جامع شو خپل افراد ده ادراک الحواس و علم دی او دا تعریف ورته ور شامل دی بناء د وجد بنانا على عدم التقييد بالمعاني چې دا مقید بالمعاني نه دی دي کې د معاني قید نه دی راغلی نو ادراک الحواس ته شامل شو او دا رنګي دا شامل دی ولې التصورات تا فانه دا تعریف چې دی و ان کان شاملا اگر چې دا شامل دی تصورات تا بناء د وجد بنانا دی خبره باندې چې انها دا تصورات دي لا نقائز لها نقائز نشته دې لپاره علامه زعمو بنا په باندې چې زعم کړی دی حکما او منطقینو د منطقینو د اعظم چې تصورات د لپاره نقیض نشته لا تصور احتمال د نقیض نه لري نو چې تصور احتمال د نقیض نه لري نو تعریف د علم خو په فکر شو کنه لا يحتمل النقیض ولذا بدا تعریف خنه ده چې دا ادراک الحواس تم شامل دی جامع شو دا تصورات تم شامل دی نو جامع شو دا خوخیږي دی ولینو زکا لكنه لیکن دا تعریف چې دی دا شامل نه دی غیر یقینیات تا من التصدیقات للتصدیقاتنا غیر یقینی تصدیق احتمال دی نقیض یو شی یقینی نه دی او شکی شو کنو چې شکی شو ځوان شو یا شک شو یا وهم شو ګوره چې کوم تصدیق یقین نه دی خو یا به وهم وي یا به ځوان وي یا به شک وي هغې ته خو شامل نه شو که دقه ځای کې مې دا تعریف وخت نه شو لكنه لیکن دا تعریف چې دی دا شامل نه دی غیر یقینیاتو ته من التصدیقات للتصدیقاتنا هذا خذ هذا دا د دې مولیانو قاعده ده چې کوم ځای ډېر اهم نکته دی وایي هغه ځای قابل دی چې سړی پې پوه شي ځای قابل دی چې سړی واوري ځای دا شي چې ده حل کړی وي او دی پې ډېر خوشحاله شوی تا ته م وایي هذا خذ هذا هلکه دا دویم تعریف سره صفتون توجب تمیزا لا يحتمل النقیض څنګه تعریف دی وایي دې کې عیب شته عیب یې وښیه عیب یې دا دی چې احتمال د نقیض نه لري نو تصدیقات غیر یقینه پکې رانغلي لکه کوم تصدیقات چې غیر یقیني دي نو یا به وهم وي یا به ځوان وي یا به شک وي او دا تعریف هغې ته شامل نه دی هغې
اخیستل تی ممنوع دي نو دا تعریف جامع او نه ګرځېدو خپلو افرادو لره هو ته د